بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا سپیشل پروګرام سره حاضر یو. غږ دی د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، زمونږ د نننی پروګرام مقصد دا دی چې مونږ د تاسو ته د تاریخ حواله سره یا داسې موضوعات تاسو ته وړاندې کو چې هغه د تاسو د دلچسپۍ سره تعلق ساتي، تاسو د تاریخ سره، تاسو ثقافت، تاسو کلچر سره تعلق ساتي. نو د حواله سره زمونږ نننی پروګرام د پیښور ریډیو حواله سره دی او د پیښور ریډیو د تاریخ حواله سره دی. خو د پیښور د ریډیو تاریخ حواله سره چې مونږ خبره کوو، بیا د مردان حواله سره خبره کوو. نو مردان کې یو داسې شخصیت چې هغه هیڅ تعارف محتاج نه دی. د ریډیو حواله سره د هغې ډیر زیات کار شوی دی، ډیر زیات کار یې کړی دی او اوس هم لګیا دی کار کوي. او د دغه کار چې کوم حکومتي سطح ده په دې باندې هم اقرار شوی دی او هغې ته تمغه امتیاز هم ملو شوی ده. یقینا چې تاسو به پیژندلی وي پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب زمونږ نننی میلمه دی. هغې سره به مونږ د ریډیو د تاریخ حواله سره خبرې کوو، خاص کر د پیښور د ریډیو د تاریخ حواله سره. نو پروفیسر صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مهرباني جی، ډیره موده پس ملاقات وشو، خوشاله شوم. ټولو نه اول خو پروفیسر صاحب دا راته ووایه چې ستاسو صحت مزاج څنګه دی؟ زه بس ټیک ټاک یم، دا ستا مخکې ناست یم او چې تر څو پورې زه خوب ښه کومه، خوراک ښه کومه او زما په خبره تاسو پوهېږئ او ستاسو په خبره زه پوهېږم، د دې نه اندازه ولګئ چې زه ښه یم. بالکل سر، تاسو ماشاءالله ستاسو صحت، ستاسو خندا، ستاسو هغه لایف سټایل داسې دی چې د ینګ خلکو په شان، فرش خلکو په شان. ینګ خو نه یم او تاسو عمر نه ښیم، بیا خلک ما د نظره کوي. بالکل سر. او ستاسو سر پرسنالټي یا دغه داسې ده چې تاسو سره خلک ملو شي نو ستاسو هغه انرژي، ستاسو هغه اسمایل نه بل انسان ته هم انرژي او فرشنس ملاویږي. ډیره مننه پروفیسر صاحب، تاسو راځئ موږ له ټایم وباسئ زموږ د پښتونخوا ریډیو مردان دپاره، تاسو خپل قیمتي وخت وباسئ. ټولو نه اول خو راته دا ووایه چې ریډیو مس کوئ؟ ریډیو خو چونکې تاسو ریډیو ډیر زیات مس کوم جی، او په دې کې مختلف وجوهات دي. په هغې وجوهاتو به اوس څه مونږ څه چې دی نو داسې خلک چې هغې اوس صرف ملازمت سره کړي، هغې پکې را ننوتي دي. زه د هغې دا نه وایم، بس ټیک ده، خو بیا زده کړه پکار ده. دغه شان جي هغه کسان چې کوم د دې دا ریډیو ژوندې ساتلی وو هغه اوس موجود نه دي. زه به تاسو ته ذکر وکړم، دا داسې پروګرامونه چې هغې به کول چې هغې ریټایر شو، پروګرام بند شو. ګورئ چې دا عجیبه واقعه ده په ریډیو کې، که نه دا نه ده، دا خو یو مسلسل سلسله چې روانه وي، که نه دا سړي پورې خو اړه نه لري. خو هغې به هغې پروګرام له داسې ژوند ورکړو چې د هغې نه بغیر هغې نه شو کېد. نو زه ډېر زیات مس کوم ریډیو، ځکه چې اوس په ریډیو کې هغه خواږه پاتې نه شو. ټیک د هغې روان دي، خپل محنت کوي، کار کوي، نه ډرامې شته جي، نه هغه میوزیک شته، نه د معلوماتو هغه بنیاد څه شته، او نه هغه پازیټیو د سرکار پروپیګنډا شته چې خلکو به زه به پکې ذکر وکړم چې څنګه پازیټیو پروپیګنډا هغه نشته. نو بس دغه وخت دی روان دی چې ټیک ده. خو پروفیسر صاحب، تاسو ته لګي نه چې دا یو قسم قحط الرجال دی؟ ما تاسو ته عرض وکړو چې قحط الرجال ضرور دی. یو خو عجیبه خبره دا ده جي چې د هغې وخت چې څونه مونږ به نومونه یو په یو اخلو، هغې چې پکې کوم ملازمان شو که نه، تاسو یقین وساتئ چې د ډیګرۍ په لحاظ، د تعلیم په لحاظ د هغې دومره استعداد نو، خو د هغې خپل صلاحیتونه داسې وو چې هغې خپلو صلاحیتونو خپله تربیت کړی دی. هغې چېرته بهر ته تربیت له نه لیږلي شوي، هغې ته خپل یو احساس شوی دی چې زمونږ د آواز د مایک سره موجود دی. نو د هغې چې بس څه صلاحیت و، د هغې به هغې چې دی نو باقاعده هغې له به ترقي ورکړه. نو هغه د ریډیو ساه شوه، ژوند شو جي. او نو قحط الرجال دا دی چې اوس هغه کومې پابندۍ په هغې په ځان منلې وي، هغه اوس په موجوده وخت کې نشته. هغه چې سکرپټ نه بغیر به هغې یوه خبره نه کوله، هغه اوس نشته. هغه د سکرپټ چې به کوم ویټینګ کېدی، ویټینګ یو لفظ دی، هغه به چې دی نو هغه ویټینګ به د هغې د ډرامې به کېده، د چې دی نو د کوم سکرپټ چې به کوم د مایک مخې ته به د چا ویونکي کېښودی شه، په هغې به د 8-9 افسرانو دستخط و.
بالکل پوره جانچ پړتال وکړو جانچ پړتال وکړي یو ټکی باب چې دی داغي بچي جانچ پړتال کې دی هغه به ډیسکس کې دا غي رائټر سره داغي نه پس باغه نو دغه ته وایو چې دغه لګ معیار دغه ختم شي. بالکل سر دا خبره ټیک ته زه اکثر سر د حواله سره یو د ما هم یو رائے دا چې تاسو سره موږ اکثر ډسکشن کیږي کله کله تاسو راغو یو پولایټ ونت اختلاف هم وي دا سر د سرکار طرف نه کوشش دا وی چې بهتر نه بهتر یو اداره چلیږي د سرکار طرف نه همیشه دا کوشش وی چې کوم هم د سرویس ډیلیوری اداره دا هغه بهتر نه بهتر کارو کی او تاسو خبرم ټیک ته چې بعض وخت کې ته رجال راشي او هغه سوسایټي کې هغه خلکو هغه قسمه انټرست نوي هغه خدادات صلاحیتونه ولا خلک نوي کنه نو بیا دا کیږي او تاسو اکثر ذکر کوي د داسې خلکو چې هغه کې د ډیر غټ کنټریبیوشن پاتې کړی دی جی مو ذکر کوو دا غي د نمونه ذکر وکومګه ما دا غي نه ذکر کړی دی جی هغه به چې دینو چې یو سړی به رابطه ور سره وکړه نو بیا به باقاعده دا غي چې دی راهنمایي کوله دا به نه کول چې مسترد به کله چې ما بس سکرپټ ولیکم دا دی دا مطلب نو چې بس هغه وګړي یاره خوښ مې نشي لړکا زه دا خبر هر چاته کوم چې په تاسو چې دی نو چې د ریډیو سره د ما سره تعلق دی ما چې ډومبه سکرپټ ولیکو نو که هغه متعلقه پروډوسر هغه سات ریجیکټ کړی وي نو ما ته به د ریډیو کې د کوم مقام او کوم شناخت چې راکړه ابا بیا نو جی نن پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب بنونه نه بالکل جی د همایون خان هما چې قرآنی او زبا چې نو د ریډیو سره به ما هیڅ تعلق خو نه جی هغه داسې ونه کړه هغه زه راغوښتم باغی باندې خبرې وشوي هغه چې دین نور پالیش هغه د سکرپټ او دا غینه پس چې هغه پیش نو هغه زما ډیره زیاته حوصله افزایی وکړه. ها ٹھیک ده پروفیسور صاحب د ریډیو حواله سره تاسو د کتاب لیکل دي د پیښور ریډیو تاریخ او یادونه ټول ناول خو زه استاد شکریا ادا کوم چې تاسو په زما حواله سره یا د پښتونخوا ریډیو حواله سره س عکس شامل کړي یا س خبرې شامل کړي نو هغه د لپاره مونږه به تور اداره او ذاتی حیثیت کې تاسو شکرګزار یم او دا تاسو دغه د مینه د مردان د ریډیو سره چې تاسو دا اکنالج کوئ اې د لپاره شکریا او د سره بسر د تپوس زما دا چې د پیښور د ریډیو حواله سره د کتاب لیکلو خیال درته څنګه راغی؟ ما جی داغه وجه دا و چې د دې پیښور ریډیو په ما قرض وجي هغه په اردو کې وای ناخون کا قرض کنه جی د پیښور ریډیو زما ذهني تربیت کړی دی د پیښور ریډیو مال شناخ را کړی دی مال بنیادی زما د ادبي شناخ حواله پیښور ریډیو ده نو پاغي باندې زما باندې چې کوم قرض نو ما وی چې دا قرض ادا کوم او بل وجه دا وجي چې په ریډیو باندې په اردو کې او په انګریزي کې ډېر کتابونه لیکلي شوي دي چا چې پکې کار کړی دی هغه خپل تجربات بیان کړي دي او خپل ریډیو سره د تعلق کوم دور چې هغه یو په یو بیان کړي چې څنګه ملازم شوم د ریډیو زما مرګري سوکو چیرې زه حیران په دی باندې ما چې په پیښور ریډیو کې د مایک مخې ته ډېر لوی خلک ناستو جي هغه ډېر لوی کوالو جي لکه عبد الله جان مغموم صاحب شو لکه چې سمندر خان سمندر صاحب شو لکه نثار محمد خان صاحب شو لکه عمر ناصر صاحب شو خو زه حیران په دې خبره باندې ما چې دی په ریډیو کې سلويخ کاله 15 کاله عمر تیر کو خو د ریډیو پاک لدی یو لفظ نه دی لیکلی په خپل ملازمت کړی دی تجربه نه دی بیان کړی دي نو دا ماته احساس وو چې نه د پیښور ریډیو سره تاریخ شته نه د هغې خلکو چې چا پکې کار کړی دی د هغې متعلق چاته څه معلومات شته چې دوی څنګه ګوره جي زه به یو مثال ورکړم سمندر خان سمندر په کال 1942 کې په ریډیو ته راغی هغه چې دی نو لوګېدلې ژوند خپل یو اټوبایوګرافي لیکلې ده چاپ شوې نه ده خو ما سره شته ما وی چې یاره په دې اټوبایوګرافي کې به هغه د ریډیو ما په ډېره دلچسپۍ باندې کتله چې یاره څه ذکر وي هغه صرف دا ویلي دي چې په کال 1942 کې زه په ریډیو کې ادیب شوم بس د هغې نه پس هغه چې دی نو نه دا ذکر کړی دی چې زما ملګري څوک ما ریډیو چې دی نو څنګه محسوسه زما تجربات څه دي او ما ریډیو له څه کړي دي نو ما دغه یو کمې محسوسه چې په پیښور ریډیو باندې هیڅ کتاب نشته جی نو بس ما دغه یو وجه چې ما ولیکله د دې
ریډیو استاسو دا کتاب چې کوم د پیښور ریډیو د تاریخ او یادونو حواله سره دی دې طرف ته بزو خو زم چې دې اتلو نه مخکې تاسو مونږ ته دا وایي چې د دې کتاب په لیکلو کې تاسو سره چا مرسته کړې و د چا نه څه قسم تجاویز یا مدد تاسو غستی زم کو داغي ته تاسو یو قسم اکنالج کوي یا ذکر کول غواړئ بالکل د کې خبرې وي د لړو مرګرو خبرې بل د آیات لاله زما یو ډیر ښه مشرو کنټرولر په ریډیو کې د غي د جون اخیری 15 کاله د ما سره ډیر نږدې تعلق نو صداغي خبرې ما سره بل جی پدې کې او زما یادونه بالکل تاسو به کتلی چې زما په کتاب تاریخ دی او یادونه دي او بیا غ شخصیت چې کم په ریډیو کې پاتې شوی دي پدې کې د ټول نه لوی لاس ما سره چې کم کړی دی هغه پروفیسور عظمت هما کړی دی هغه د دې بنیادی کتابونه مال را پیدا کړو د ریډیو پاکله کتابونه دا هغه اټوبایوګرافي سره یو دلچسپي ده او زمام ده نو د ریډیو سره تړلي خلکو چې کوم اټوبایوګرافیز په انګلیش کې لیکلو یا په اردو کې لیکلو هغه مونږ ټول ځان سره مخې ته کې خو ده او د ریډیو پیښور پاکله چې کوم ذکر وپاغي کې هغه مونږ چې را ټول کړ سره تا هغه انډرلاین کړ سما ولستل هغه ما جدا ولیکل تاسو سر د پروفیسور عظمت هما صاحب حواله سره لګ نورم وای چې دا څوک دی دا زما مشر زوی دی او پروفیسور دی فل فلیج پروفیسور د مازان کالج کې او زه خپل ادبي وارث ګڼم اکثر زما دوستان چې دي کنه کوم وفات شوی دي دا غي یو علمیه دا و چې هغه کتابونه په اخیری کې چې پوه شو چې یاره د مونږ دا کتابونه ضایع کیږي کنه نو هغه یونیورسيټو لور کړو چا سب په کباړ باندې خرج کړ زما ته د الله تعالی په ما ډېر لوی احسان دي چې زما 2-3 هزار کتابونو کوم لایبرری په کور کې شته اب ضایع نه دي که هغه دا جون الله دې غل ورکی دا باغه ته پاتې کیږي دا غي وجه دا چې هغه د خپلم د ریډیو سره ډېر نږدې تعلق دی هغه خپلم د ریډیو رائټر پاتې شوی دی هغه خپل ډېر خلی کول بلا کتابونه لیکلي دي نو دا چې نو په دې کتاب کې دا ما سره امداد شامل دي نور پکې داسې څوک تاسو دا چې دینو ما ته د آیات سب ذکر وکړي نور زما ټول په یادونو باندې جی دا کتاب بیس دی زما یادونه چې سو کنه او کوم دوستانو سره چې زما یو تعلق پاتې شوی د ریډیو هغه سره به یو په یو ذکر کوم نو هغه دا یادونه دي زما جی په دې کتاب کې صحیح ده بل دا راته وای چې تاسو د پیښور ریډیو د تاریخ حواله سره لیکن کو یو مختصر تاریخ تاسو زمونږ د اوریدونکو تړوان دی کو نو لګون ته کې یو پر ریکارډ به یو سیز راشي زمونږ د ضرور جی اول خو تاسو په علم کې دا خبر راولم چې پیښور ریډیو د بھارت او د انډیا د ټولو نه لومبي سټیشن دی د دې نه پس दिल्ली جوړ شوی دی بمبئی جوړ شوی دی لکھنؤ جوړ شوی دی لومبي دا ډیر لوی اعزاز دی پشپغم مارچ کال 1915 د دې افتتاح شوی دی څنګه افتتاح شوی دی جی دا زمونږ یو دام ډیر په دې باندې فخر کوم چې هم زمونږ د علاقې د ثوابه صاحبزاده عبدالقیوم چې سر سید سرحد ورته وي داغه د جون مختلف اړخونه دي او داغه ټول جون د پښتنو په خدمت کې تیر شوی دي یوازې پیښور ریډیو بانی نو غزاغه ته د ریډیو بانی وایم هغه چې د اسلامیه کالج بانی وږي هغه د ترناب فارم بانی وږي هغه په اسلامیه کالج کې د اګریکلچر کلاسونو بانی چې چرته به د پښتنو د فائدې څخه خبره او هغه ذهن کې به ټکو کو نو هغه به کوشش شروع کړي نو دا دی په کال 1913 کې ګولمیز کانفرنس په برتانیا کې لندن کې او دې هغې له لاړو دې چې هغې له لاړو نو د ریډیو د ایجاد 10-15 سال شو او د هغې نشریات صرف د لندن پورې او د برتانیې تر څو یو څو سیټیز پورې محدود دي چې به کوم هغه اجلاسونه وکړه د هغې به چې د ماښام واورېد د دې به حیران پاتې شو چې یاره دا خو زمونږ ټولې خبرې دي نوټ کړې او دا لګیا دي خلکو ته رسوي نو هغه وی چې یاره
ذهن کې ګوره چې د لوی خلکو خیال هم لوی که نه هغه چې یاره دا د پښتنو دپاره دا پکار دی چې مونږ ځان سره دا ایجاد یوسو نو هغه تپوس وکړه چې یاره د دې مارکوني موجود چې کوم هغه شته دی که نه یو ځای لندن کې شته یاره وي زما هغه سره تاسو د ملاقات لاره نه جوړوئ هغه ورته بالکل نو هغه سره سوال جواب وکړه هغه بیا چې دی نو لیک کمزوري شو ضعیف و هغه ورته ارادي شي ما سره دی ملاقات وکړي دی ولا لاړ جي هغه ور سره ډېر پرون تندې چې دی ملاقات وکړو دی ورته ووی چې زه د کوم علاقې سره تعلق لرم هغه د کرکلې او د زری علاقه ده بله دا ده چې په لومبي جنګ عظیم کې مونږه د فاشست قومونو چې دی نو مقابله کړې ده او مونږه چې د فاشست قومونو سره چې کوم جنگیدل مونږ هغې سره اوږه په اوږه ولاړو نو ځکه پښتنو ته دا چې دی نو حق حاصل دی چې هغه تاسو نه فایده اوچته کړي نو ورته چې زه څنګه فایده تاله درکړم وي فایده دا راکړې چې جي دا ریډیو چې مونږ ته هغلته روان شي هغه ورته چې ټیک ده که خیري ده به ما سره یو ټرانسمیټر شته 15 کیلو واټ هغه به زه تا ته ډونیټ کړم زه به عطیه کړم او جي نو هغه ورته هغه عطیه کړ او دی چې دلته را رسېده د هغې نه یو کال دوه پس هغه سره د انجینیر هغه 15 کیلو واټ هغه ټرانسمیټر یې راوړو او هغه په کوم ځای کې انسټال کړ چې هغه زمونږ د پیښور 68 په 2 کمرو کې یو کمره کې انسټال کړ او 2 کمرې چې یو سټوډیو ته 12000 بیاټ د ستاسو دا کمره چې سټوډیو ده همدغه عمره به وه دا یو سټوډیو او یوه چې دی نو د انجینیرانو دپاره او په برنډه کې چې دی نور پارټیشن یې وکړه او په هغې کې به چې کوم خلک په پروګرام له شاملېدو له راته هغوی به پکې ناست وو او جي د اواز بالکل یو نوې دغو که نه یو نوې چې دی ایجاد و هغې کې څوک دغو نو هغه انجینیر چې کوم راغلی و هغه د دې یو څو کسان چې دی هغې له تربیت ورکړه او چې اواز نه تنبیږي د دیوال لپاره د پاسه پوزي او چې دی نو ټاټونه ځوړند کړل یاره چې دا ډېر لوی یاره زه خو هم دې ته جهاد وایي جي ښه جي اوس به مونږ د دې مشرکو څوک نو په هغې زمانه کې د اسلم خان خټک صاحب هغه د آکسفورډ یونیورسټۍ نه راغلی و او جي او هغه ډېر ینګ او انرجیټک افسر و نو هغه چې نو د اګریکلچر ډپارټمنټ دیهات سودار یو محکمه وه د هغې مشر و هغه ته حواله کوي چې د چې دی نو لیکل میکل هم کوي په پښتو کې نو ده ته به څه ناسه آیډیا نو هغه جي رومبې آفیسر انچارج به ورته وي هغه آفیسر انچارج کو او د دې رومبې اناونسر رومبې پروډیوسر رومبې صداکار عبدالکریم مظلوم د تنګي هغه د باچا پاس کنه आवाज ولا خدای پاک ډیر ښه بهترین ورکړ تقریر به ډیر ښه کو نو هغه سم مالی تنگ دستی و اجازه ته واغشته د خپل جماعت نه او هغه په دغه کې نوکر شو هغه جی ډرامې لیکل شروع کړ ډرامې پیش کول شروع کړ او اناونسمنت شروع کړ نور خلک بیا په هغه زمانہ کې امیر حمزه خان شینواری او چې خاص طور سره هغه ور سره مرګرتیا وکړه او لومبه ډراما چې کوم وا هغه چې دی نو د اسلم خان خټک صاحب کوم واغ به تاسو مانته پوښتنه د وینو جام بالکل ها ډیره مننه پروفیسور صاحب تاسو ډیر تفصیل کې د ریډیو تاریخ ذکر وکړو چې پیښور کې دا ریډیو څنګه سٹارټ شوی کوم خلکو دی کې کردار ادا کړو د حواله سره ډیره مننه پروفیسور ډاکټر همایون هما صاحب زمونږ ملمه دی نن نه هغې سره مونږ د هغې د کتاب حواله سره او د ریډیو حواله سره خبرې اترې کوو پروفیسور صاحب دا راته ووایه ستاسو د دې کتاب دویمه حصه ده یادونه یو خو تاریخ حواله سره تاسو ذکر وکړو اوس ورپسې د یادونو خبره ده د تاریخ یو برخه پاتې ده جی بالکل دا کوم وایم چې دا په 68 کې دا ریډیو سټیشن دا سټوډیو چې و دا کال 1942 پورې و دا غي نه پس دا
چې دی نو پېښور صدر ته راله دا کم کچری چې کم دی کنه او جی او دا دغلته چې دی نو خواته یو خپل ریس کور راوند ته مخامخ او هغه لوی هوټل چې دی هغې ته مخامخ خپل دغې جوړ کړ بلډینګ یې جوړ کړ په هغې زمانه کې پیټرز بخاري د آل انډیا ریډیو مشر و بالکل او جی نو هغه د دې افتتاح وکړه او په 240 کې دا دې ته را شفت شو او د هغې نه پس ورسره دا بیا ډیر عام شو او دا ته یقین وساتئ چې دا د پېښور ریډیو د عروج زمانه وه لوی خلک دې سره وابسته شو د هغې نه پس دا د 240 نه تر 15 اتیایم پورې دغلته وه بیا دا اوس چې کوم عمارت دی دغې ته راغی نو دا د دې دغو جي صحیح ده جی پروفیسر صاحب دې کې تاسو د پطرس بخاري ذکر وکړو کنه جی او ما دا کتاب چې کله کتو نو دې کې تاسو نون میم راشد ذکر هم کړی دی کنه نو دا د اردو ادب ډیر غټ نمونه دي جی جی نو زه غواړم دا چې دا یو ضمني غونډه کې سوال زما ذهن کې راغی چې د دې حواله سره تاسو لږ پکې د پېښور ریډیو سره جی ډیر لوی خلک جوګل کشور مهرا چې احمد سلمان بیا وروسته مسلمان شو اغا او نون میم راشد صاحب او نیازی صاحب چې د میوزیک ډیر زیات دغه نومې زما ذهن نه دي کې شته ما فارس ور کړی دی ما د ډومبي سر نه راوالي تر نن وخته پورې چې سونه سټیشن ډایرکټر اول دی ته به افیسر انچارج وي بیا ورته ریجنل ډایرکټر وي اوس ورته سټیشن ډایرکټر وي تر دې پورې چې سونه تیر شوي د هغې فارس ما ور کړی دی او چې هغې سونه وخت تیر کړی دی نو وخت په وخت پکې ډېر لوی خلک راغلي نو دغه نون میم راشد نیاز محمد راشد چې د آزاد نظم په اردو کې ډېر لوی بلکې زه بانی به ورته ووایم چې د پکې ډېرې ښې تجربې کړې نو ډېر ښه براډکاسټر و جي نو دې دغلته راغی او دې دغلته سټیشن ریجنل ډایرکټر شو نو دې 2 کاله 48 اتسلویختم او 9 بیا د هغې نه پس دغه ته لاړو انفارمیشن ډپارټمنټ ته چې دی نو بیا اقوام متحده ته لاړو نو دې پکې پاتې شوی دی نور ډېر لوی خلک پاتې شوي دي سیټي صاحب پکې پاتې شوی دی دا قولو للناس حسنا چې د دې دا کوم ماټو هغه جوړه کړې ده جی تاسو ما لکه دا کتاب راکړئ لکه نو زه به دې کې دا نمونه چې کوم دي که نه چې زه کې دا نمونه د لوی خلک دغه چې دي نو زه به د هغې چې دی ذکر تاسو ته وکړم چې دا څونه لوی خلک پیټرز بخاري ذوالفقار بخاري سید ذوالفقار بخاري هغه چې د دې نه مخکې هغه هم چې پروډیوسر پکې راغی او بیا هغه د آل انډیا ریډیو ډایرکټر شو او بیا دا تاسو خبرې چې د هغه تعلیمي استعداد څونه لسم پاس خو الله تعالی چې هغه لکم آواز ورکړی و که نه جي دا هغې هغه به مرثیه ډېره مزیداره وي ډېره مزیداره د پیټرز بخاري آواز به دې سره چېرته په ریکارډ کې وي خو هغه ځان بالکل د سټوډیو سواله کړو او دا ایډمنسټریشن کار به هغه بل چا باندې کو نو هغه ډېر لوی چې دی نو کار کړی دی په ریډیو کې دغه شان نور بلا خلک دی جی نو هغه به مونږ چې دی وخت په وخت د هغې ذکر کوو جی صحیح ده پروفیسر صاحب د یادونو حواله سره تاسو په دې کتاب کې هم ډېر څیزونه به شامل کړي وي نو یادونو حواله سره داسې څه انټرسټینګ غونتې خبره یا ړومبې خو دا دي چې زما یادونه دا چې ړومبې زما ډراما که نه دي هغه هم چې دی نو یو عجیبه اتفاق د لسمه لږ بسیږي چې هغه نه شکسپیر لوستی نه برنارد شا لوستی نه چې دی نو ډراما چېرته په اردو کې لوستی صرف په اورېدو باندې ما په ذهن کې د ریډیو ډرامې یو خاکه جوړه کړه او په اخبار کې یو خبر راغی چې سخر خپل زوم ووجه په 4,000 روپۍ که نه جي دا اخبار کې راغلی دا د 2 خبره ده ما هغې له څه کرکټر جوړ کړه یو پلاټ مې جوړ کړ او خیال مې راغی درته زه دا م ووایم چې په هغه زمانه کې مونږ کره ریډیو نو ما به چې دی نو په بغداد کې زمونږ په اجره کې به یو ریډیو پروت و هغه مشر چې و د ریډیو د اجرې هغه به کله ولګاو کله به ونه لګاو مونږ به د هغه موټ ته کتل چې هلکه څه اوړی راوړی نن جي د زیارت ورځ ده
که ډرامه م راته ولګوله مړه یو خو ستاسو دا ډرامې روغ ډرامې نو که موډ به نو که نه جي بیا به مونږ بغداد اډې ته رالو جي هلته 2 هوټلې وي نو په هغې هوټلو کې یو هوټل کې به چې دی نو یو خو ډېر بد دماغه شان مالک و هغه به تخته ډرامې مرامې نشته او بل چې دی نو سړی و هغه ډېر وي چې کېنه هلکه ډرامه اورېدو راغلې نو ما ډومبی ډرامه جي په هوټل کې اورېدلې ده او جي نو هغه جنرال پروګرام کې د ډرامې د هغې معیار ډېر اوچت و جنرال عام ډرامې لکه د ښځو کې به 15 منټ وه د ماشومانو کې به وه نو ما دا ورولېږله او عمر ناصر صاحب چې دی نو بیا ما سره رابطه وکړه وي دې کې دا لږې ډېرې تبدیلۍ دي هغه مونږ وکړې او هغه یې جي پیش کړه ښه د هغې په شا باندې رشید علي خان دهقان صاحب چې دی هغه پروګرام ارګنایزر و هغه چې دا ډرامه ولیده وي هلکه دا هلک چې دی نو مسترد کوي ما او د دې چې کله سره لیږي زه د هغه ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه یوازې زما ډرامه نه هغه به ما له په کتابونو باندې تبصرې راکولې هغه به ما له ټاکس راکول هغه به زه په مشاعرو کې شاملولو نو دا ړومبی ډرامه ما دغه شان 4,000 روپۍ په نوم ولیکله چې په اکتوبر 2015 کې ځکه چې دا خو زما د ژوند عجیب و غریب واقعه وه که نه جي او دا ړومبی ستاسو ډرامه وه د هغې نه پس بیا شروع شو دغه نو بیا به زه د هغې ضرورت شوم جي رښتیا خبره دا ده چې چېرته به هغې سره ګیپ راغې که نه بیا لکه ډرامه ولیکه مونږ خو وخت به یې راکو جي وخت به یې راکو او د هغې په شا باندې زما یو دوست نثار محمد خان اوس وفات شوی دی ستاسو غالبا د پښتونخوا ریډیو مردان هم پاتې شوی دی زما هغه سره 50 کاله تعلق نو هغه په ما باندې ډېر کار وکړو جي نثار مظلوم صاحب وفات شوی دی د عبدالکریم مظلوم زوی هغه په ما باندې کار وکړو او رشید علي خان دهقان او نور مرګري مو خو دا کوم خلک چې نورو نواب علي یوسفزي هم زما ډرامې پیش کړي دي خو دوی زما ډېرې ډرامې پیش کړي دي جي دا راته ووایه چې د ریډیو سره د راتګ خو تاسو ما ته ووایه خو لکه بیا د اختتام خو جي یو خو اختتام نشته جي اختتام اوس هم ورسره زما چې دی نو تعلق دی او ښه خلک دي پکې نوي ینګ هلکان دي چې کله یو فنکار وي یو لیکوال وي یو داسې کس وي چې خلک یې خوښوي نو د هغه کار نه ودرېږي هغه کو د یو میډیم نه بل میډیم ته ځي بل نه بل ته ځي که نه ادھر ډوبې ادھر نکلې ادھر ډوبې ادھر نکلې که نه دغه خبرې نو ستاسو کو هلته کار لږ ونته کې کم وي نو تاسو دلته په پښتونخوا ریډیو مردان کې زه د دې خبرې ګواه یم چې کله تاسو دا خبره تاسو خبره کوئ خو زه تاسو نه وړاندې کېږم چې زما هغه د ریډیو سره د تعلق او د مینې کوم دغه چې دی که نه جي هغه تاسو پوره کوئ تشنګي چې کومه ده که نه هغه تنده چې کومه ده هغه تاسو پوره کوئ او زه په دې دلته چې راشم نو رښتیا خبره ده چې ما ته ډېره خوشحالي خو زه دا خبره په ریکارډ باندې راوستل غواړم چې کله موږ دلته کې د ریډیایي ډرامې شروع کولې نو به طور د پروډکشن انچارج ما چې کله هم تاسو سره رابطه کړې تاسو ډېر ښه طریقه باندې ګایډ کړي یو انکریج کړي م یو ډېر پازیټیو ریسپانس هم را کړی دی نو او بلکې ستاسو یو ډرامه موږ ډېر انجوای کړی و ډېر زیات هغه چې دی که موږ کله د هغې دغه کو ریکارډینګ نو ستاسو یو کنټریبیوشن اوس هم شته مخکې مو او بیا به م انشاءالله وي نو کار ستاسو نه دی ودرېدلی نه کار نه دی د یو ریډیو نه به بل ته تلي د بل نه به بل ته تلي د یو شکل نه به بل شکل کی خو ستاسو هغه سلسله چې ده نو هغه جاري ده بالکل جی بس دا کتاب د هغې ثبوت دی که نه دا کتارسیس دی زما کتارسیس دی ډرامه نه لیکم تقریر نه کوم ټاک نه کوم سندریزه قصه نه لیکم کتاب خو مې ولیکه که نه نو دا مې یو تاریخ ته حواله کړ پکار ده چې دا ضروري نه چې دا فاینل کتاب دی په ریډیو باندې د نورو خلکو به نور تجربات هم او دا به نیمګړي وي په کار ده چې دا ما خو یو تیږه کېښوده که نه نو په دې باندې هغې نور چې دی کار او د دې خبرې سر یو بل غټ ثبوت دا هم ده چې دا تاسو اوس ناست هم ریډیو کې دا کتاب هم په ریډیو لیکلې او خبرې هم په ریډیو باندې کوئ نو مطلب دا چې ریډیو سره ستاسو رشته اوس هم ښه مضبوطه رشته ده او پبلک او عوام ستاسو خبرې اورېدل غواړي بلکې زما چونکې ګورنمنټ سره تعلق دی نو په بیوروکراسي کې داسې سینیر افیسر چې دي هغې هم ستاسو ډېر ښه ذکر کوي ډېر ښه دغه باندې یادوي بل ستاسو د پی ټي وي دپاره چې کوم کنټریبیوشن دی ریډیو پاکستان دپاره دی یا زمونږ ریډیو دپاره نو دې دپاره موږ سره څه
قیمت او یا څه دغه خو نشته چې موږ تاسو ته پی بیک کوو، بس تاسو شکریا ادا کوو او اکنالج کوو دا څیزونه. پروفیسر صاحب د ریډیو حواله سره تاسو د مختلف شخصیاتو ذکر وکړو، دا ډېر غټ کنټریبیوشن دی. زه یم چې تاسو کو مزید داسې څه کسان وي چې د هغې ذکر کول ضروري ګڼئ. ذکر د هغې ډېر ضروري دی جی، ځکه چې هغې بنیادګرو د پېښور ریډیو دې کې به سر بعضې موږ نه پاتې هم شي، بعضې ممکن نه وي د ټولو ذکر څه پکې پاتې هم شي، به دغه به هم شي. خو دغه محمد اسلم خان خټک خو ما خود ذکر وکړو که نه جي، د هغه نه پس سجاد سرور نیازي راغلی دی. سجاد سرور نیازي د میوزیک ډېر لوی ماهر او د هغې یو لور چې دی نو هغه هم ډېره لویه ده، کې اس ملک و داود شاه برق کاکا خیلجي د اوچې خان ډراما د هغه ښځې لیکلې وه او جي دا ډېر اهم سړی و جي، د 2 کاله د هغې مشري کړې ده. بل چې دی جوګل کشور مهرا یو احمد سلمان شو بیا او جی دا ما ذکر وکړو. بیا سجاد سرور نیازي بیا راغی په 2یم ځل باندې. محمود نیازي ډېر لوی براډکاسټر و. دغه شان چې چودھری محمد اقبال، ظفر حسین، قاضي احمد سعید ډېر لوی براډکاسټر و د پېښور. سجاد حیدر، محمد یوسف بنگش صاحب چې د سره یو بل واقع که تاسو مناسب ګڼئ زه به ووایم. قاضي غلام سرور صاحب، محبوب علي خان، محمد یعقوب بنگش 2 ځله راغلی دی. ارباب رشید، حمید اصغر، فقیر حسین، نثار محمد خان یاره جی داسې چل دی. بعضې خلکو چې دی تاریخ جوړ کړی دی په دې ریډیو کې، بالکل که نه جي، لکه نثار محمد خان چې کوم په ریډیو او بیا عمر ناصر هغه چې کوم تاریخ جوړ، یعنی دی یاد پاتې شوي دي خلکو ته، اوس هم یاد دي که نه. څوک د ډرامې سړی و، څوک د میوزیک سړی و، څوک چې دی د قصو سړی و. دغه شان ارباب رشید احمد خان، ارباب عبدالغفور چې دی نو دی د میوزیک ماهرانو که نه دي. دغه شان عنایت الله ضیا صاحب پاتې شوي دی، محبوب علي خان پاتې شوي. نو داسې کسان ګڼ دي. اخري کې دا اوس یو طفیل احمد صاحب دی هغه لګیا دی. نو پخوا به ډېره موده پس چې دی دغه ته منصب ته رسېده، اوس نه پوهېږم چې ډېر زر خلک راشي پکې. نو هغه تجربه چې کوم هغې ته هغه نو هغه چې دی نو ته بیا کمه لایق دادا لایق صاحب دی ډېر لوی زموږ دوست و، هغه دی الله وبخي، هغه ډېر لوی کار کړی په میوزیک کې او هغه هم چې پاتې شوی دی. جی ها پروفیسر صاحب، زه وایم چې پروګرام په د اخیره کې زه وایم چې تاسو د دې چونکې تاسو د ریډیو پاکستان د پېښور دغه حصه پاتې شوي یې، نو تاسو خو بیا هغه ټایم خو بیا د ریډیو وکنه او بیا ریډیو ما زه بیا چې وامه رشته په 1.5 که په 200 یو نو هغه ټایم بیا چې کوم پروګرامونه زم چې دا غي تاسو داسې ذکر وکړئ. نو پروګرامونه دي کوم زما په ذهن چې کوم نقش پروګرام دی کنه د دوستانو خبرې اترې حجره پروګرامو دا چې دی په کال 1929 کې 1930 کې شروع شو او زمونږ سمندر خان سمندر به لیکو 30 کال لیکلی دی. په دې کې رحیم شاه نسیم صاحب او عبدالله جان مغموم صاحب او شهزاد خان جوهر صاحب او ګل محمد خان ګل صاحب هغه به چې نو په دې د دې ډرامې مستقل اوازونه او کردارونه د دې فارمیټ سو د دې پروګرام د نیمه غنټه پروګرام وچی رومبه بدی چې دینو غپ شپ 15 منټو لګاو دا غپ شپ یو 2 مثالونه زدل در کوم لکه پنده خان چې دینو د کلی ساده سړی او په سنډا سور راته الکه نن سنډا نه جوړو ز پیدا راغلی ځکه نه وخت شو دا شان توکل خان توکل ګل محمد خان لاله هغه ډیر ساده و د کلی دا 15 منټه به دا خبرو شو بیا به 3 ریکارډونه د انډین زړې نغمه چې هغه تباغي کیکوړي وي او چې دا کم فلم دی وی دا فلم جادو جارو دا کم فلمي کنه وی جادو نه سړی جارو نو دغه شان دا درې نغمه باش بیا به لوکل خبرونه بوجي یا به غلامت خان شهادت خان جوهر صاحب وی یا به رحیم شاه نسیم شاه پسند خان صاحب دا پکې لیکل لستل دوه کردارونه نو دی به د پیښور او د زمونږ د صوبې اهم خبرونه بوي او بیا په اخیری کې په مخه مخه الکه سنډا چې مور شوی دی او بس به مې که خیری کور ته ضرور سي نو دا پروګرام جی ډیر هیستوریکل او تاریخي پروګرام دا نو اول جی ما چې تاسو ذکر وکړو چې دا کردارونه یا ریټایر شو یا وفات شو نو دا غنه پر دا پروګرام ختم شو ځکه چې دې پروګرام جاری کېدل بیا دا غي سم منطقي جواز نو بالکل دا غنه پر جی
ریډیو وی د پروپاګاندا لپاره بالکل د بیدارۍ اعلان یو پروګرام شروع کړ. دا صرف 15 منټه پروګرام و او په دې کې به عبدالله جان مغموم او ګل محمد خان لالا یو به وي د حق آواز، بل به د بیدارۍ اعلان، نو بیا به یو جمله به یو وي، یو بل جمله به بل وي. او دا ډیره موده دا انکشاف زه وکړم چې دا اجمل خټک هم لیکلو او د هغې دا جمله چې ای په شیش محل کې ناسته بل په ګټو موله، دا جی پروګرام دونه افیکټیو دونه اندازه لګولی شي. دغه شان جی نوې ترنګ د دې یو پروګرام و، نوې ترنګ میوزیکل پروګرام و جی، دا د 2 منټو پروګرام و. په هغې کې به 2 منټه د کومه سندره چې و پکې پیش کېده د هغې په ترتیب د هغې د موسیقۍ په چې کوم آلات پکې استعمال شوي دي او دا موسیقي جا ترتیب کړې ده، د هغې به ټیکنیکل آسپیکټس بیان کړه او بیا به دا به اکثر ګل محمد لالا بیانول او بیا به په هغه سندره وشوه که نه جي. بل جي کوم اهم پروګرام و هغه د ستاسو خطونه زمونږ جوابونه، هغه به سمندر خان سمندر پیش کول دي. هغه به چې دا ګوره چې عام پروګرام خو دونه به دلچسپ کړو، هغه دونه به دلچسپ کړو چې ورته به وي چې خاص ډیره شکریه دا جی د مننې ټکې لا نور راګډ شوي ښه په هغه زمانه کې او یو جهان مننه پې لا سیوا نو شکریه تا زمونږ ډرامه خوښه کړه، او تا زمونږ نوې ترنګ پروګرام خو ډیره شکریه، تا زمونږ پلانې ډرامه خوښه کړه ډیره شکریه. یاره عجیبه خبره ده، دغه یو شکریه ده چې هر چاته بوسه کوو نو مونږ سره خو نور څه نشته. نو دا پروګرام به هغې دونه دلچسپ کړی جي. ډرامې د هغې وخت تاریخي ډرامې او دا چې کوم ما نومونه واخیسته توکل خان، شهزاد خان جوهر، پینده محمد عبدالله جان مغموم صاحب دی به پکې کار کو دي او عبدالله جان مغموم چې هغه ته به ګولډن وایس وي هغه به د دې پروګرام کې به اکثر هیرو جي. هغه دا هغه ما ته زما ورسره ډېر ښه تعلق و جي، الله دې وبخي. ما ته وی چې سبا باندې زما ولیمه وه، نو دا قاضي احمد سعید چې دی نو پروډیوسر و، بیا بیا وروسته ډایرکټر شو، کلي ته راپسې راغی دارمنګي کلي و جي پېښور چې یاره ته هغه محمد بن قاسم ډرامه ده په هغې کې خو یار ستا کرکټر دی، یار وي کرکټر دی خو زما سبا واده دی زه څنګه درتلی شم که نه وي ته وي چې هغه ما ډرامه بیا چې ما ولیمه او دغه ډرولۍ راوړه ما ریډیو ته منډه کړه او زه محمد بن قاسم شوم. مې ته خو بیا د واده محمد بن قاسم دی که نه نو جي ورسره دا یاره جي په هغې کې چې کوم کرکټرز وو او کوم لکه یو ډرامه و نوې دنیا د سمندر خان سمندر، ما ته د هغې سینونه یاد دي. په هغې کې یو روانکار یې لکو شاپسن خان هغه پوهیو چې ګوره ته رواني مه کوه، دا جواهري شروع کړي دي، نشې شروع کړي دي که نه. هغه ورته ډېرې سختې خبرې وکړې. تاسو خبرې دي سمندر خان سمندر یو محاوره پکې استعمال کړه او شاپسن خان هغه په ډېر افسوس سره او په ډېر مؤثر انداز اوهو څه به ووایم زما نه پیدا یاره نور نه ویم ښه دې جوړته چې کمال دی که نه جي چې خبره هم کړه خبره هم نه کړه. دغه شان جي یو بل ډرامه و ځواني مرګ د اشرف مفتون صاحب، په هغې کې عبدالله جان مغموم یو کوچوانو د هغه زوی ناجوړو دارو وله راوړي بوتل ته په لارې مات شي چې راشي ازوی مړ شوي ده چې کومه جړا کړې ده جي کومه جړا کړې ده تاریخي. هغه بل جي په یو ډرامه کې دی لیونی جوړ شو، ورته زما په ګېډه کې استه زما په ګېډې نه اس وباسه، ډاکټر ورته چې بس دا به سبا رانه وباسم د توار وکړه. خپلوانو ته ووایي تاسو سبا یو اس راولئ زما دې دغه ته بارې ودروئ ښه. نو دی چې دی نو په سترګې ده ته پټۍ وتړلې دا ډرامه کې که نه دي او دلې په ګېډه زور کو بیا وي هلکه وي مونږ خو اس راوښکه که نه وي کوم دی وي هغه دې ولاړ نه که نه زما ګېډه کې سور هسته دا خو تاسو سپین ور نو دا دلچسپ دی جي د اوچې خان ډرامه، د اسمان بنجاري ډرامه، دا ډرامې جي اوس افسوس زه کومه چې دا ډرامې ټولې روکې شوي دي. ولې روکې شوي دي؟ دا ټولې سوځولې شوي دي، تفصیل یې نه بیانوم. دا پروفیسر صاحب تاسو دا خبرې ډېرې مزیدارې دي او اورېدونکو ته یقینا چې دی نه به ډېر خوند به یې هم اخیستی وي، خفه شوي به هم وي، خوشحاله شوي به هم وي
او زه خو تاسو ته مننه بنوي ما چونکه تاسو ته نه، مننه او نه، یو جهان خفه مننه کېږم. باندې خپه نه نه کېږم. زه په شکریه هم خفه کېږم. ها نو بس مونږ به دا وایو چې بس ان شاء الله کو ژوند وي زمونږ به تاسو سره دا رابطه قایم وي تاسو خیر. خبرې ترې به مونږ خلکو ته رسو او ګران اوریدونکو د پروګرام اورېدو دپاره ډېره مننه او بل پروګرام پر اجازه غواړو. الله پامان.